د وړوکي اختر موقع را روانه ده او زمونږ د ډېرو ملګرو نه به لکه د تېر ځل په شانتې د مخکې په شانتې دا غلطي کېږي. هغه څه غلطي ده؟ زمونږ دا پښتانه رونه بایګان د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم یو حدیث مبارک یا یو عمل چې ورته مونږ وایو د سنت طریقه ده، نو د دې نه یو بدعت جوړ کړی دی په دې طریقې سره چې هغې په دې سنت باندې پوهه نه دي او د دې تشریح غلطه کوي لګیا دي. هغه څه سنت دی چې د اختر په ورځ باندې به جناب نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم عیدګاه ته تشریف وړو. په وړوکي اختر کې به د مونځ نه وړاندې یو کجوره خولې ته واچوله، څه خوراک به وکړو او عیدګاه ته به روان شو. په غټ اختر کې به چې کله قرباني وفرمایله نو د قربانۍ نه بعد چې به غوښه پخه شوه دغه غوښه به خولې ته واچوله. دا د رسول الله مبارک یو سنت طریقه وه، صحابه کرامو خپله کړه. مونږ پښتنو دغې لږې شانتې موقع له چې د اختر نه مخکې که څه خورې او که د اختر د مونځ نه بعد که څه خورې، په غټ اختر کې که څه خوراک کې او که په وړوکي اختر کې څه خوراک کې، نو مونږ دې له د روژې نوم ورکړی دی. پښتانه وایي چې د اختر په ورځ باندې نبي پاک علیه السلام روژه نیوله، حالانکې چرته هم دا ثبوت نه میلاویږي تر دې چې اثر هم نه میلاویږي چې دا روژه ده. د روژې خپل تعریف دی او هغه دا چې نبي پاک علیه الصلاة والسلام چې کومې روژې مونږ ته ښودلي دي د الله پاک د طرف نه په مونږ باندې کومې لازم شوي دي، نو هغه د سحر نه والې چې کله مونږ اذان اورو چې د اذان د اورېدو سره مونږ روژه بندو او بیا ماښام چې کله غروب آفتاب کېږي یعنې نور پرېوځي او دغه وخت کې اذان وشي نو دا ټوله ورځ دې ته روژه ویل کېږي. دا د روژې تعریف دی. او دا کم چې نبي پاک علیه الصلاة والسلام چې پښتانه ورته روژه وي، دا روژه نه ده، دا د رسول الله مبارک ته سنت یو عمل دی، یو طریقه ده. او دغه د رسول الله مبارک د طریقې ته روژه ویل دا جایز نه دی، دا ټیک نه ده، دا روژه ده نه. نو ډېر مسلمانان ویل که راځه چې روژه ماته کړو، نه جي نه، دا روژه نه ده. لہذا د دې خبرې خیال ساتل پکار دی او د نبی پاک علیه السلام د سنت ته دغه طریقې ته طریقه د رسول الله مبارک ویل پکار دی، دې ته روژه نه دی ویل پکار، ځکه د اختر په ورځ باندې روژه نه کېږي. نبی پاک علیه الصلاة والسلام د روژې د نیولو نه د اختر په ورځ باندې منع فرمایلې ده. لہذا څنګه ته وایې چې دا روژه ده او زه یې نیسم او نبی پاک علیه السلام نیولې ده، نو دا ته ټول په پیغمبر پاک علیه السلام باندې دروغ وایې. داسې بالکل نه دی کول پکار او مسلمانانو له د دې خبرې نه ځان بچ کول ساتل پکار دی. او دا عمل په دې طریقې سره ور ثواب نه ملاویږي، ثواب د رسول الله مبارک په طریقې سره دی. هغې ورته روژه نه وویلې، هغې ورته خپله طریقه ویلې وه، سنت یې ورته ویلې، لهذا هغې به عمل کو. مونږ له پکار دا دی چې مونږ دا عمل د هغې په طریقه باندې وکړو، په خپله طریقه باندې نه. که په خپله طریقه باندې هم وکړو نو الټا وبال جان دی، ګناه ده. او که د هغې په طریقه باندې هم وکړو نو د رسول الله مبارک طریقې زمونږ دپاره جنت ته رتلو لارې دي.